الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بقره مضمون را روانو قرآن کریم نظام راوړی دی نو دا نظام او دا قرآن لاریب دی. دا دومره لاریب دی چې دا چا راواغسته نو هغه پرهیزګار او متقیان وګرځېدل او دا صرف امیانو نو راغسته لوی علمام راغلیو د یهود او د نصارا هغه هم د دې غلامان ګرځېدلیو. که چېرې چا نه و منلی نو هغه زدیان او عنادیانو که د پیغمبر مجلس کې څه ناست و او نه یې ومنلی نو هغه هم منافقانو. و د قرآن چې کوم نظام راوړو او کوم مسئلې پیش کړې وه نو هغه لاریب وه چې هغه د یو الله غلامي او متازي وه او هغه نظام داسې لاریب و چې مبرهن بالبراهین ادله په هغې موجود و او که د چا دې کې شک یې وی چې موږ به داسې نظام راړو او داسې به جوړ کو د قرآن غوندې نو داسې دې راړي چیلنج د ټولې دنیا ته خوراړی نشي. او که قرآن کریم کم مثالونه ذکر کوي نو قرآن کریم د وضاحت د پاره د ماشی مثالم ذکر کوي، د ماشی نه کمزور شي مثالم ذکر کوي. په دې قرآن او نظام شک مکوئ دا لاریب دی. کیف تکفرون ځان ته وګورئ د نش نه مشته کړئ او بیا وی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. نظام چې څومره هو نو هم ستاسو د پاره پیدا کو. عالم وګوره آفاقی دلائل هر څه مې ستا د پاره پیدا کړو خو چې نظام مې لاریب راولیږه او عالم مې ټول ستا غلام وګرځو نو تا خلیفہ گرزوم. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ تا خلیفہ گرزوم. اس خلیفہ چه نظام لراغے نو اغل صفت سپکار دے نو علما. اب عالم یو پاغا نظام با پوئی او چکلا خلیفہ راغه نو د خلیفہ حق څه دی نو حق د خلیفہ هغه دا دی چې د فرشتو مخدوم به وګرځي او مخلوق په ورللوی حق ورکي. خدا دا چې کله خلیفہ راغی نو د هغه نظام اب آسمانی فإما یاتینکم منی هدی. نظام خلیفہ با آسمانی نو بنی اسرائیلو تاسو کې میں کثرت سره انبیاء را لیږلو تاسو د نظام خلافت مقابله مکوئ. تاسو نظام خلافت اومنئ یا بنی اسرائیل د خپل پلار نوم روخان کوي
داغه نظام خلافت اومنئ او دا پیغمبر اومنئ تاسو مقتداګان یې خلک درته ګوته نیوي نو ولا تکونو اول کافرین د کفر آیډیل او نمونه مګرځئ دانه چې بل ته د نیکۍ خبرې کوي او ځان مو هېر کړی دی راشئ زما نعمتونه وګورئ په تاسو یو دور داسې هم راغی چې غیر اسلامی حکمرانان در باندې رالل د فرعون نظام ما در د هغې نه نجات درکړه نن خو زما خلافت ومنئ په تاسو یو دور داسې هم راغی چې ستاسو دشمن هغه ما غرق کړه او ستاسو مخې ته نو دا یاد ساتئ چې تاسو شرک وکړه نو ما درته هغه هم معاف کړه نو نن خو زما نظام خلافت ومنئ او هغه ټیم د قرآن نړوان دی ما تاسو لره آسماني خلافت درکړو د تورات په شکل کې نو هغه ومنئ نو نظام قرآنی خلافت لراشئ قتل میں در تماپ کا چیت ظلم مو کڑو نو آمی در تماپ کا نو بیا میں چه گستاخی مو اکڑا دو مرگ میں در باندر راوستو عقوبتا نو بیا میں در لجوان در کا نن خو زمان نظام خلافت امنی نو اس وی تاسو لخما میدانی توی کے سور درک نہ شکری تاسو کړی وه بنی اسرائیلو ته چې کله حکم جهادي راغی او لاړ شئ د عمالقو نه خپل وطن آزاد کړئ دی عمالقو نه ویریدل او جهاد یې ونه که نو سرګردان شو میدان تی کې هغه ځای کې سوری نو بیا هم زه مهربان یم بیا دی له خوراک نو نو هغه مې وله من او سلوا راولېږل من د بره نه راته او دی له به دغه ځای میلاوېدو څوک وی من د حلوا په شکل یو شی و څوک وی ترنجبین غوره خبره دا ده آسمانیو نعمتو او سلوا مړزانو د نظام مزاج د اعتدال د پاره دی ته دا دواړه ملاوېدل خوړل به نو چې دا مې درله درکړه نن خو چې در باندې زما دور د قرآن راغی او ستا انبیا واده کړې وه چې موږ هم که ژوندي وو نو موږ به د محمد عربي غلامان یو نو نن راشي دا خو منئ وظللنا علیکم الغمامه سوری کړو موږ په تاسو الغمامه د وریځو وریځو نه سوری وکړه موږ په تاسو باندې وانزلنا غیبونه درکړه موږ تاسو لره المنا من حلوا والسلوا او مړزان ویلو منګه کلو خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه آغا سیزونو نه چې موږ درکړي دي تاسو ته پس خورئ وما ظلمونا نقصان نو کړی دی زمونږه ولکن کانو او دی په خپلو ځانونو باندې ان یظلمون چې ظلم یې کاو توجه لږ غونتې پکار ده آیات مبارکه کې نعمت شماري په دو باندې او خلافت منی په دی باندې چې دا ومنئ یو میدان کې غارمه وي هغه غارمه سړی داسې ریتی چې تک تود نور وي او تک سور نور او تود نور هغه کې دی چې دی نو هغه دغه شان ګرځېدل لیکن کړم د الله نافرماني وه او د هغه
نافرمانی نه بعدم الله د وریځو سورې په دی باندې کوي یو ورځ نه کلونه کړیم د الله نافرمانی جهاد نه انکار او موسی ته وایي موږ نه ځو لیکن بیا هم پې رب کریم من او سلوا رالیږي نو بیا وګوره هغه من او سلوا چې رالیږي نو هغې ته طیبات وایي ژوند ورلا هم د مزې کوي ځکه طیبه او طیبات هغه روزۍ ته ویلی کېږي چې بنده له خوند ورکوي چاحت ورته کېږي هغه اشیاو ته ویلی کېږي کله چې موږ دې ته وګورو نو مطلب دا دی رب کریم وایي ما درته نظام مزیدار که سره د دې نه چې ته زما نافرمان وې او نافرماني دې کړې وه بیا مې درله روزي هم درکړه لیکن هغه روزۍ سره سره مې درله ژوند بیا لږ د مزې که طیبات مې درله درکړه ستا خواهش چې کوم دی نو هغه هغې ته کېده او چاحت ته کېده نو نن خو زما آسمانی نظام محمد عربي چې راوړی دی نو دا خو منه دا ومنئ او د دې نظام خلافت د دې بغاوت مه کوئ وما ظلمونا لیکن چا چې د الله د نعمت بیا ناشکري وکړه نو رب کریم وایي یاد ساتئ هغه ټیم هم تاسو چې کم ظلم کړو د هغې رستو تذکره کېږي چې دی وی لن نصبر علی طعام نو هغه مو زما نقصان نو کړی نقصان مو خپل کړو وما ظلمونا نقصان نو کړی دی زمونږه چې دی کله د دې ناشکري وکړه لیکن دی په خپلو ځانونو ظلم کوونکي زیاتی کوونکي مالې څه نقصان وکړو وما درله دا انعام در کړو او انعام مې در باندې کړو نو بندیانو نن خو زما دا نظام خلافت ومنئ دنیا کې د ټولو نه اولین شی چې دی تیزی کا لگا دنیا کے توحید نہ بعد بہترین سوچ دادیں او بہترین سیس چدے نوان نظام خلافت تے انبیاء کرام چے اللہ را لگل آئی لبے مشری ور کولاو آب خلافت کو دارنگے نظام اغوب غختو دا سمرا دل چه ذکر کئی نو دا دا توحید ذکر کئی او توحید سارا سارا خلافت تا سورہ کعب چکل اخلاصی گی کتاسو غور کڑی آل تکی ناشنا خبر کی گی تتمہ کے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی اور ادھلے مودے سورہ کعب کے مخ کے مضمون در تیاد دے سورہ کعب کے مخ کے مضمون اگورا مخ کے مضمون دو سورہ کعب چے دے نو مخ کے تذکرہ شوا دا اولیاء تذکرہ شوا دا اصحاب کعب دا انبیاء تذکرہ شوا دا حضرت حضر او دا موسیٰ بیا ور سره د ذوالقرنین تذکرہ شوا دارنگی دا پیغمبر پاک تذکرہ و آتا خطاباتو اخیرہ کی وی کافر زما دا بندگان زما سره برخیدار گرزئی کم اولیاء را سره برخیدار گرزئی انبیاء را سره برخیدار گرزئی نو بادشاہان را سره برخیدار گرزئی نو دا یو کو پر خمنگا تاسو پیجنو چه گورا اکم نے اولیاء بدا اللہ برخیدار نہ گرزے نو گورا انبیاء بدا اللہ برخیدار نہ گرزے خو گورا یاد ساتا بادشاہ بام دا اللہ برخیدار نہ گرزے کتا بادشاہ دا اللہ برخیدار و گرزو نو گورا یاد ساتا دا بام کفری اس بادشاہ دا اللہ خلاف دا اللہ برخیدار چی دے نو دا بادشاہ سنگ دے دغه دے کنا چې نظام خلافت اللہ را لے گلے دے و بادشاہ د ځان قانون جوړی لکه فرعون
فرعون د ځان نظام جوړ ک مخکې تذکره وشوه فرعون د ځان نظام جوړ ک خپل قانون جوړ ک نمرود د ځان جوړ کړو کم خلق چې د الله نظام پرې دی او دای پسې رواني نو ګوره یاد ساتئ دای بادشاهان د الله نظام کې برخېدار ګرځولی دي دا لوی کفر دی او دې ته زمونږ ډېر تصور هم نه دی دا چې کوم د توحید چغې وایي هغه توحید چغو والا هم چې کوم دی وایي یره جي دا قانون خو به منې که نه چې هغه دی د ځمکې خدایانو جوړ کړی دی او هغه د الله سره ځان برخېدار ګرځوي نه موږ باغیان یو د هر هغه بغاوت چې هغه بغاوت د الله کړی دی وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا اوس وګوره دې کې نعمت نه بعد نقمت ذکر کوي عذاب راغی ولی عذاب راغی د نظام خلافت خلاف وشو نو عذاب راغی یو آغو الله اکبر سرستو خلق پیدا شو مفسرین کرام ذکر کئی چې هغوی هغه ملک فتح که بیت المقدس او هغه علاقه هغه فتح که مشران خو جهاد انکار کړو بیا ورته الله وی چې نظام خلافت در لما درک او تمام مشر وګرځولې نو ګوره یاد ساته اوس نظام خلافت تا ته ملاو شو نو ته به دوه کاره کې یو کار خو به دا کې چې ګوره هر وخت به ما ته قولی عاجزي کې نو دویم کار به دا کې چې ما ته به فعلي عاجزي کې قولی عاجزي هم نو فعلي عاجزي هم نور نعمتونه زما به پراخی قولی عاجزي به ستاسي هر وخت ما ته به د لاس پورته او دا به وایې چې الله منګه معاف کې منګه معاف کې منګه معاف کې الله اکبر فعلي عاجزي به دای چې کله دغه دروازې ته لاړې نو دا تا فتح کړه او جهاد دی وکړه نو په دغه ځای کې فعلي عاجزي به دای چې ته به ماته سر به سجده باندې به ماته بغاوت به زما نه کوئ زما ما درله مشري درکړه جهاد تاسو که ما تاسو له فتح او غلبه درکړه نو زه دغلته لاړ شئ خو قولي عاجزي به هم کوئ نو فعلي عاجزي هم الله اکبر دی ظالمانو دواړه ویناګانې چې دی ته شوې وې هغه دواړې بدلې کړې قولیم بدله کړه حطوتن کلمه وه نو دې ظالمانو د هغې په ځای باندې حطوتن ګناه راله ماف کې غنم راکې ټوکې شروع بل طرف ته چې دی فعلي عاجزي وه نو هغې هم بدله کړه مفسرین ذکر کوي دی دا کوناټي ښکته ولګول او داسې ګیسې ګیسې تلل سر ښکته کول نه اکړخاني اکړخاني نو مشري الله ورکړه خوا مشري چې کله دی صرف روزي خوړه او په روزۍ باندې نافرمانه وګرځېدل نو روزي خوړه خو نافرمانه وګرځېدل نو چې نافرمان شو قولا او عملا نافرمان شو نو رب کریم پې عذاب راوسته الله تاریخ د زمانې شاهد دی الله اکبر الله اکبر پیغمبر پاک وفات کیږي دنیا نزی ابو بکر نظام سنبھالی یو طرف تا چا د جهاد نه انکار وکړه نو بل طرف تا چې دی چا د زکات نه انکار وکړه نو چرته چې دی نو هغه د نبوت دعوې شروع شوې الله اکبر بخاری مسلم کې روایت راځي ابو بکر صدیق وی جهاد عمر ورته راځي دی خو لا اله الا الله وی نو ته ورسره جهاد کې ورته وی یاد ساته په خدای قسم چې جهاد به ورسره کوم د ګډ یو بچې چې هغه پیغمبر په وخت کې ورکو
او نن مال نه راکوي او د زکات نه انکار کوي نو په خدای مې د قسم جهاد بکوم. نظام خلافت کی شکریہ وا نو نظام الله چلو فتوحات شروع. دور د عمر راغې نظام خلافت ماشاءالله هغې خو یو رڼا وکړه. دور فاروقي هغې یو رڼا وکړه او هغه دور فاروقي کې نظام خلافت هداسې روانو چې د هغې مقابله چا کولی نه شوه او هر چرته فتوحاتو. کله یورپ کې نو افریقا کې نو کله د عربو ممالکو کې شام او مصر کې د صحابه کرامو د اسپو اوازونه او فتوحات راځي او فتوحات او د حضرت عمر داسې یو دور راځي چې هر طرف ته د یمن نه د کالو ډکه زنانه تنې تنها را روانېږي او هغې ته څوک ودرېږي نه او هغه یو ناشنا دور راځي. نو ورپسې د حضرت عثمان دور هم دغه شان دی نو د حضرت علي دور هم دغه شان دی. نو که رستو نظام راځي امیر معاویه دی نو ماشاءالله نو بیا ورپسې که هغې نه پسته عمر ابن عبدالعزیز راځي نو ماشاءالله نظام ځي. خو چې کله ناشکري شروع شوه او د الله بغاوت شروع شوې نو بیا هغه خلافت نظام کې نقصانات راځي او هغه خلافت لږ متاثره کیږي. تر دې پورې چې کله خلافت عثمانیه لا خبره راله خلافت عثمانیه الله دې بیا موږ له یو نظام خلافت راکړي او الله دې موږ له بادشاه مسلمان راکړي. تر ډېر وخته پورې نظام خلافت عثمانیه هغه روانو خو په هغې کې چې کله باطل پرست را دننه شو هغه باطل پرسته پیران په هغې کې را دننه شو. نن چې تا ته په دې ټي وي باندې ښودلی کېږي دا ګوره هغه تاریخ نه دی دا د یهودو چال دی. ارطغرل دی فلمي ډمانې راوستي دي وایي دا چې کوم دی نو ارطغرل دی کانجرۍ راوستي دي او نوې سړي او ښځې لګیا دي ډرامې ګوري او هغې کې دواړه تاریخه شرموي. د دې ډرامې دا چې کومې ښودلی کېږي دې کې یو لوی ظلم دی. لوی ظلم دا دی چې دا تاریخ هم غلط ښیي دا تاریخ هم غلط ښیي. دا لیکلی د یهودو غلامانو دی دا چې کوم دی ښیي. بیا په دې کې تحریک د محمد ابن عبدالوهاب نجدي چې د خپلې زمانې شیخ الاسلام و هغه هم بدناموي او اخیری قسطونه د دې ټول چې دی نو د محمد ابن عبدالوهاب نجدي خلاف دي او هغه صرف د دې دپاره چې دا کم وقت پوره کیږي هغه معاهده نو هغه معاهده دپاره ماحول جوړوي چې بلا جنگ چې کوم دی نو طیب اردگان چې هغه پیټو او غلام د یهود او د نصوارا دی هغه ته چې کوم دی نو دا نظام والا شي ترکی ته او په دنیا کې څوک راپام نسی او هغې طرف ته چې کوم راوسته نو هغه هم غلام دی د یهودو او د نصوارا چې په سعودیه یې کینو نو دلته هم خپل غلام کینو هلته هم خپل غلام کینو او دا د دې دپاره چې هغه ځای هم بدنام کی او دام بدنام کی او دا حرمین حواله شي اردگان ته او اردگان د هغوی غلام ګرځېدلی لومبنی اسرائیلو غلام چې زمونږ د مولوي صاحب نه مخکې اسرائیل تسلیم کړو هغه طیب اردگانو. پوه شوې اوس تاسو مولوي صاحب هم وایي تقسیمول غواړي که تسلیمول غواړي اورېدلی مو دي های های وایي دا د وقت ضرورت دی یهود او نصوارا سره یو کېدل او اسرائیل تسلیمول دا یو چال دی. بار کیف دا خو یو تاریخ شرمئی خو خلافت عثمانیه اکابرین دیوبند چې وګورئ نو خلافت عثمانیه هغوی د هغې حامیانو او هغوی د خلافت عثمانیه دپاره تګودو کو. مولانا حسین علي چې د خپلې علاقې نه شړلی شو دربدر شوی د هغې وجه څه وه دا وجه وه چې د هغه د انګریز خلاف فتوا ورکړې وه او د خلافت عثمانیه تایید کې فتوا ورکړې وه. هغه خلافت عثمانیه چې کله هغې کې بدعات رالل خرافات رالل د هغې سکوت راغی چال اوچلید
مسلمانان او جنگول شو او هغه تحریکونه چې دی نو هغه یو بل سره ټکراو شو او نظام خلافت عثمانیه لاړ. ولې لاړ؟ بدعات رالل. دارنګې الله دوله مشري ورکړه. نن د افغانستان دوره ده. الله دې نورو مزید ترقی ورکړي او اسلامی نظام دې الله ته نورو مستحکم کړي. پرون مې کته دا خنزیران راوتی دي ټوله دنیا کې. پیژنې خنزیران؟ نر بچو دا دکه ځکه خنزیر او شیعه دا کلیین متساویین دي. نه چې دا جماعت اسلامی لوی لوی لیډران لګیا دي او دا غال ته چې کم نه د خمینی ته امام وای او امام داسې امام داسې او دا غي صفاتونه کوي او بیا وای مونږ فخر کو پدې چې زمونږ د خمینی سره ملاقات شوه. د خمینی په ملاقات فخر یاره د کم ځای نه راغی. خو شرم هم یو شی چې چا کی او چې چا کینی او بے شرم شي. خمینی دا د خدای تعالی دا قرآن نه مني. دا قرآن نه مني خمینی. د په ملاقات په یو سړی فخر کوي چې ګیرې دا فخر دی. کتاب د ایران نه اوس هم چاپ کیږي او شایع کیږي او په هغې د پاسه سپی جوړ کړی وایي دا ابوبکر دی. وایي دا ابوبکر دی. عمر رضی الله تعالی عنہ پسې دا خنزیران وایي هغه به تر شپې تر هغه پورې نه وده کېده تر څو چې به نعوذ بالله لواتت نه کړی. داسې غلیظ کنزل کوي حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته. اوس هم زناکاره وایي سره د دې نه چې قرآن کریم شاهد دی چې یرمون المحصنات الغافلات پاک دامنه او سوره نور د هغې صفایي ذکر کړې ده او دا سپي تر اوسه پورې غاپي. دا سپي تر اوسه پورې غاپي. خو زما په ملک کې هغه سپوله چې کوم دی نو ماشاءالله ښه ښکلی دغه ورکړی شوي او هغې ته وایي تاسو چې څه حرامیتوب کوئ نو هغه کوئ او هغه ځای کې حرامیتوبونه کوي. خو ماشاءالله افغانستان کې راوتي دي نو تاسو به ویډیو کتلی چې دا 60 ولوي او دننه کوي. نو خدای دې نورو مستحکم کي او موږ افغانستان ته دعا کوو چې یا الله د افغانستان هغه حکومت اسلامی حکومت یا الله هغې له ترقي ورکړي. وام هغې ته هم دا وام واورئ زما رونو افغانیانو که بدعات در کې رالل خرافات در کې رالل او د الله رب العزت د نظام خلاف کارونه م شروع کړه نو بیا ګوره الله رب العزت به مو دا نظام دا به بدلی. یهود او نسوارا چالونه چلی چې کوم ځای کې یهود او نسوارا هغوی کوي دا چې اهمیت د عباداتو ختم کی. نن لګیا دي که نه د حج دور چې راغی او د عمرې نو کوشش شروع شو په دې حج کې چې یاره د حج له سله خلک ځي او دا دومره خلک ځي دا پیسې دلته په غریبانو لګوي. د حج خپل یو اهمیت دی چې الله په چا باندې فرض کړی. دا یهود او نسوارا سازش دی. بل طرف ته قربانی رااله نو په قربانی باندې دا سخا ګندونه منکرین حدیث دا د په شکال کې چې چا پکولې مکولې فرض کړي په سر کړی دغه شیزونه دا او نور هغه ځای کې خامدي دي خنازیر دی قربانو ته څه ضرورت دی او دا خو داسې دا هغه اهمیت ختمول غواړي. نو دارنګه ورپسې چې کوم نه نو د موز یاره موز خو دومره اهمیت نشته چې دا دوره ولا خلکو ورکړی دی. یاره اصل شی چې کوم نن د غریب امداد دی او تام د غریب ډېر امداد کړی دی. وایه چې ټول عمر به په پیسو د ګټ په غوښه باندې جنګ و دغه خو د غریب امداد ستاسو. او بیا هغه داسې چې یاره جي بخاري غلط دی. ولی غلط دی؟ قرآن ویلی چې بخاري غلط دی. قرآن ویلی چې بخاري غلط دی. ولی غلط دی؟ قرآن کې دی چې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. و پوهېږم نه لو کان من عند غیر الله کنه د بخاري صحیح احادیث من عند غیر الله نه دي هغه وحده او وحده الله د طرف نه. نو د قرآن او د حدیث تعارض نشته. څنګه چې قرآن د الله د طرف نه دی نو حدیث هم د الله د طرف نه. حدیث هم د الله د طرف نه دی. خو منکرین حدیث هغه هسې غریب چې کم دی چې کم ځای نه د احادیثو د رسول الله تایید کیږي نو هغه نه د کابل میخه جوړه شوي د کابل میخه چې کم دی نو هغه ځای کې او غامیدي او دارنګې داسې نور دا په دې دنیا کې چې لګیا دي ګندونه نو هغوی وایي یاره د موږ خو دومره اهمیت نشته. یاره دغه چې احادیثو دومره اهمیت نشته. دا ولې د عباداتو لا
هغه اهمیت ختمي او په کومه معاشره کې چې د فرایضو د عباداتو اهمیت ختم شو نو هغه معاشره باندې بیا عذابونه راځي. هغې ته یې سجده وکړي نو هغې د سجدې سره ټوکې شروع کړې او هغې ته یې ما ته عاجزي وکړي نو هغې د هغې سره ټوکې شروع کړې. مشري وه خلافت یې وله ورکړی وجعلکم ملوکا قرآن کریم وایي هغه نظام خلافت هغه مشري د هغې نه الله واغسته او اسماني عذاب پې الله راوسته اسماني عذاب پې راوسته. نو که اوس هم هغه ځای کې د زموږ وروڼه افغانستان کې نو الله دې مزید توفیق ورکړي چې چېرته هغوی نه د عباداتو اهمیت ختم نشي او موږ ورته درخواست کوو زموږ خو دلته خوله ده او ډنډه د بل چا په لاس کې ده په موږ باندې چې کم مسلط دي نو هغه هم یا شیعه دی یا قادیانې دی په موږ باندې هغه مسلط دي هغوی له سیکورټري ورکوي او که موږ خبره کوو نو موږ ته وایي تاسو مه وایئ تاسو فساد جوړوئ حالانکې دا سپي چې قرآن نه مني دا سپي چې حضرت عمر او ابوبکر ته کنزل کوي هغوی ته مرتد وایي او هغوی کلمه جدا اذان جدا هر یو شي کې د ځانه شپېشتې ټکولې دي او هغوی چې کوم نه نو راښکلی کېږي نو په داسې ملک باندې به عذابونه نه راځي دا کم چې په ما او تا باندې مسلط دي عذابونه دغه وجه ده. نو هغه ځای کې چې کله نظام خلافت کې لږ غونتې خبره روانه شوې ده نو الله هغه اغستی د دی نه هم واغسته. فبدل الذین بدل که ظالمانو قولا یو وینا په غیر د هغه څه باندې قولا هغه وینا په غیر د هغه څه باندې قیل لهم چې دی ته ویله شوې وه هغه وینا چې دی ته ویله شوې وه هغې بدله کړه بغیر الذي قیل لهم په غیر د هغه څه باندې په یو بله خبره چې دی ته ویله په غیر د هغه څه باندې چې دی ته ویله شوې وه دی ته یې وی ادخلوا الباب سجدا آی بدله کړه او تکبر شروع که دی ته یې وی حطوتن عاجزي کوئ مانه بخښنه غواړئ آی بدله کړه نو عذاب سره راغی پس راولیږه مونږه په ظالمانو باندې رجزا من السماء ګنده عذاب د برنه رجز هغه عذاب ته ویلی کېږي چې د هغې نه کرکه کولی کېږي. الله نو تاسو وګورئ کوم عذابونه په هغې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم دغه عذابونه نو وکړو. طوفان آغس انتهایی ګنده عذابونه تاسو وګورئ طوفانونه او په طوفانونو کې بیا هر قسم آفت وي ګنده عذابونه نو فارسلنا علیهم الطوفان والجراد ملخان رالل چې هغې به والا هر څه چې کوم دی نو هغه ګنده کول او هغه ملخانو سره ګندګي جوړیږي. والجراد والقمل سپږې سپږۍ سخاغ عذاب والضفادع چندخې چار ځای ته بس چندخه وه په لوښي کې چندخه په خوراک کې ټوپ پیل وته و دا رنګې چې دی نو ورپسې ودمه هر څه کې وینې دسخه عذابونه. الله اکبر بما کانو په سبب د هغه یفسقون چې دی نافرماني کوله. دې کې لږ غونتې وګورئ یو څو خبرې کوم اسانې فبدل الذین ظلموا هغوی قول هم بدل کړو نو فعل هم بدل کړو نو الله ورته وایي بدله مبدلین ورته ووایي بدعتي دین بدلی دا بدعتیانو که نه بدعتیان ولیو د الله وینا یې بدله کړې وه چې الله ورته څه ویلي نو بدعتیان څه کوو چې الله ورته کومه طریقه ښودله کړې وه نو هغه طریقې بدله کړه نو بدعتیان شو نو مبدلین ورته ووایي. دغه خو وجه دا چې کوم حدیث ته شفاعت دی چې د قیامت پر ورځ حوض کوثر باندې پیغمبر به ولاړي په هغې کې هم راځي انک لا تدري ما احدثو بعدک او ما بدلو ټکي هم راځي نو دا مبدلینو بلې ورته ظالمان وې علی الذین ظلموا کې ورته بیا ظالمان وې بما کانوا یفسقون کې ورته فاسقان وې دغه وجه ده فقهای ملت علماء کرام چې دی
نو هغه چې د بدعت رد کوي نو هغه دا وایي چې د بدعتي پسې موږ نه کېږي نو د فاسق پسې موږ نه کېږي. بدعتي د فاسق سره یو ځای کړی دی ځکه بدعتي هم فاسق دی صرف پټکی نه دی چې چاواله دی چې پټکی وه هغه بدعات کوي تو یاره چې دا شهزاده دی نه په بدعاتو کې چې پروت دی نو دا هغه پټکي له اعتبار نشته که ګیره اوږده کړې د هغې له اعتبار نشته. او دا م یاد ساتئ بدعتي چې هر ځای دا انتهایي ګند دي دا انتهایي ګند دي تاسو ورته مولا وایي خو د انتهایي ګند دي دا چې د په هېڅ اثره نه کوي او د څه وخت پس داسې حالت کې راګیري چې د هغې شرمودو باندې څه خلک چې کوم دی نو پر امان غواړي د هغه شرمېدو نه دی الله شرموي. بدعتي ولې بدعت کوي دا خواهش پرست دي. بدعتي ولې بدعت کوي دا خواهش پرست دي نه چې خواهش پرست دي دا شهوتي وي دا انتهایي شهوتي د کې د سپو خصلتونه راغلي. دغه وجه ده چې علما کرام په بدعتي بحث کوي نو هغوی ورته سپي وایي اهل البدعت کلاب اهل النار. بدعتیان چې دی دا به د جهنم سپي او سپی شهوتي. دغه وجه ده چې قرآن کریم بحث کوي نو چې چا بدعات راوښکلي او دین بدل کړو نو الله وایي فمثلو کمثل الکلب سپی ورته وایي دارنګې هغه چې دین بدل کړو نو الله ورته خنزیر وایي وجعل منهم القردة والخنازیر. خنزیر ورته وایي نو شادوګۍ ورته وایي. دارنګې قرآن کریم ورته خر وایي چې دین بدل کړو او دین کتاب بدل کړو او هغه پرېښودی نو الله ورته خر وایي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. خر ورته وایي خر کمکل ډیري سپی شهوتي ډیري خنزیر شهوتي ډیري شادوګۍ حرامي ډیري. پوه شوئ هر بدعتي کا بدعت عملی راو باسي او کا بدعت قولی راو باسي. دا خنزیر هم دی نو دا سپی هم دی نو دا شادوګۍ هم دی نو دا خر هم. خنزیر او سپی ځکه دی دا شهوتي دا بدعتي شهوتي نو دا خنزیر او سپی دی او حرامي ډیري دا ډېر چالاکي لکه د شادوګي. ها خو چالاک صرف د دنیا په امورو کې د دین په امورو کې کمثل الحمار خري خر د دین په امورو کې خري. ځکه ورته قرآن کریم خو دا خطاب کوي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم ځان ته نه په نیکۍ کیږي بل ته خو نیکي وایي نو دا خرطوب دی. او دنیا لچی نو دنیا کې چې دی هغه بیا داسې چې خبره کوي نو قرآن کریم وایي چې دی کله د دنیا په باب کې خبره کوي نو دی به داسې خبرې کوي چې تا به تعجب کې غورځوي. نو دا بدعت روزي کوم ځای نه د خواهشاتو نه شهواتو نه دا فاسقان هم وي دا به هر بدعتي فاسق هم وي دا مبدل د دین وي. یهود او نصوارا اعتقادي بدعت راو باسلیو نه یهود او نصوارا عملی بدعت راو باسلیو ځکه ورته مبدلین ویل کېږي. مبدلین نو فاسقان ورته ویل کېږي نو ظالمان ورته ویل کېږي. دا نن چې کوم بدعات دي او مخکې کم کېدل چرته د سنتو نه پس په جمع باندې دعا وه هغه بدعتیم چې دی نو خنزیر او شادو ده. داسې نه ده چې ګینې دا خنزیر او شادو نه وه او نن ته ستاسو نفرت ختم شو. دارنګې هغه بدعات چې هغه د یتیم مال به یې خوړه په ایله اسقاط مروجه دام خنزیران او شادوګانو څومره په چالاکۍ به یې خوړه شادوګي ته وګوره څومره په چالاکۍ به یې خوړه خو خر خو ځکه چې پوهېده نه وما یخدعون الا انفسهم په دین باندې نه پوهېده چې تاوان چاله کوم. نو دارنګې په هغه جنازې نه چې به مخکې روانو لیدلي چې قدم په قدم به کټو درو او جیب ته به چې کم دی نو له پیسې اچولې نو هغه بدعتیان نن را پاسېدل چرته په کوټ چرته هغه بدعتیان چې دی نو را پاسېدل په پنجاب کې نو چرته را پاسېدل دلته په دې مرغوس کې نو چرته په دې ثوابۍ کې هغه را پاسېدل نو هغې خارخ بل شروع که هغه خارخې ده وایي لایټ بند که دروازه بند که
آرامی توب چې خلک کوي دار څه کوي که نه آرامی توب وایي شروع کړو نو آرامی توبونه شروع کوي لایټ بند کړي دروازې بند کړي او ذکر شروع دی نو الله الله دام خنزیران دی دا ذکر نه دی که ذکر دی کولی نو قرآن کریم خوی ذکر کو خو ذکر خود نه کې که تا ذکر کولی نو ذکر د پاره پیغمبري طریقه موا دا پیغمبري نه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ زکا چې چا په زوره زوره ذکر کو په جماعت کې په ګټې ویشتي و په همسایه والي و په همسا باندې والي و دا مبدلین دي دا ظالمان دي دا چې دی نو دا فاسقان دي دا ظلم کوي طریقه د پیغمبر بدلی د ذکر خبره نه دا ذکر خو چې کینو کو خو د ذکر طریقه هم د پیغمبر ده دا طریقه د پیغمبر نه وه ګینې ما ته څوک وښیي قرآن او حدیث نه دي تحریفات نه کوي چې کله وایي یاره چې دا ذکر مونږ کوو خو علاجن کوو مونږ یې څه کوو علاجن یې کوو علاج کې به طریقه د پیغمبر نی علاج خو ټول شریعت علاج دی روحاني هغې کې به طریقه د پیغمبر نی نو کله وایي یاره چې دا ذکر مونږ کوو دا مونږ چې دی نو صرف د دې دپاره کوو چې دا تربیت دی نو تربیت له به طریقه د پیغمبر نی خو بس یو ټکي د ځانه جوړوي او خلک دوکه کوي چې په دې څوک دوکه شي او دا ظلم یې د ملک په هره خطه کې شروع کړه او بیا د هغې دپاره دلایل څه وګوره پیغمبر راووته نو دوه ډلې ناستې وې یو د تعلیم ډله وه بله د ذکر ډله وه یو د تعلیم ډله وه بله د څه ذکر د ذکر ډله وه نو په حدیث پوهېږي نه نو چې پوهېږي نه نو هغې نه بیا غلط استدلال کوي دا غلط استدلال مه کو او وایي قرآني آیاتونو نه ذکر ثابت کړی د ذکر نه چا انکار کړی دی ذکر شته دی قرآني آیاتونو نه دا د ګیدړ دا چغې ثابت کا دا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا ته ثابت کا خره دا راته وښیه چې دا ته کم ثابت دی او بیا به دا کیفیت هم ثابت دی دا راته ثابت کا هغه نشته هغه چې کم نه ثابتوي نو په دې ځان دوکه کې وایي دا راته وښیه چې دا یو ډله وه او هغه ناسته وه په زوره زوره باندې چې کم نه ذکر کاو او په زوره زوره لګیا او پیغمبر راغی ورته چې ماشاءالله دا ډېر ښه کار دی دا شته داسې تحریف خو بار څه وکړي دی چې به کله مخکې له اسقاط کو نو تا به ورته له اسقاط کوم ځای کې اووه ځایه قرآن کې راغلی دی اووه ځایه قرآن کې راغلی والله کې یو ځای پکې هم یو ځای پکې هم نو خو دی به ترې ثابتاو خو پکې نه دی به ترې ثابتاو ته دعا بعد سنت وی وله قرآن کې نه دي راغلي چې ادعو ربکم دا د سنتو نه پس په جمع دعا قرآن کې خو بیا دام راغلی چې پاتو حرسکم چې اوسې نه کوي دکه ښه دلیل دی دې ځای کې یو کاکاو زمونږ اوس وفات شوی دی الله دې وبخي د هغه ډېر مزېدار خبره وه هغه وی زه راتلم اوس وفات شوی دی الله دې وبخي زمونږ ښه ملګری وی زه راتلمه نو دې ځای کې ورته چېرته یو مولا مخې ته راغی هغه ورته وی یاره دې پنجپیریان له خوا له مه ځه ولې دی غذاب قبر نه مني او دا نه مني نو هغه ورته وی ډېره ښه خبره ورته کړه استاد جي وی ما لړه مه خوره وی پنجپیریان په حق دي دی صحیح وایي وګوره زاړه پنجپیریان یادوم دا اوسني پلاستیکي نه یادوم اوسني پلاستیکي والله که اوس پنجپیری دي پنجپیری هغې ته وایي چې په توحید او سنت سر ماتوي دا چې دا مصلحتونه کوي دا پنجپیری نه داسې هی هی وی ما ورته چې دا په حقه دي څه دلیل تا سره ما ورته وی چې تاسو به شومه خوړه او دی به وی چې نشته تاسو به څلوېښتي کوله دی به وی چې نشته تاسو به د کال شپه کوله دی به وی چې نشته تاسو به سنتو پسې په جمع دعا کوله دی به وی چې نشته تاسو به جنازې پسې په جمع دعا کوله دی به وی چې نشته تاسو به جنازې پسې ایله اسقاط کو دی به وی چې نشته تاسو به چې کم دی نو درویشتمه کوله درویشتمه به کوله په هغې کې به پیسې راټولولې دی به وی چې نشته تاسو به شبینې کولې دی به وی چې نشته تاسو به چې کم دی نو د جمعې په شپه تبارک الذي په جمع باندې وی دی به وی چې په دې طریقه باندې نشته تاسو هغه لنډي صورتونه دا ټول به تاسو وی او دی وی چې دا نشته تاسو هغه ټول پرېښودل نو دکه دروغ به هم پرېږدئ چې دی غذاب قبر نه مني
ما دا ډېر ښه دلیل ویلی ښه ډېر ښه دلیل ویلی اصل خبره دا ده د بدعت نه نفرت صحابه کرام د بدعت نه نفرت کو تابعینو د بدعت نه نفرت کو ائمه مجتهدینو د بدعت نه نفرت کو که کم از کم زه اوس دې آیت راړم او په دې آیت زه تاسو ته وایم چې نور باس په آینده درس کې کوو او دا هفته واري زه راځم او تاسو ته وایم نو کم از کم زما د خپل د ناقص مطالعې مطابق چې زما د نظر نه کم از کم د سلف صالحینو کتابونه د متقدمینو زه یو 300 کتابونه ښودلی شم چې هغه د دویمې صدۍ د اولې صدۍ د دویمې صدۍ د درېمې د څلورمې د پنځمې صدۍ د 300 نام سیوا چې هغه ټول د بدعاتو نه متنفره او هغه کوم علماو چې کتابونه لیکلي دي کوم اقوال چې راخلي د صحابو او د تابعین او د تبع تابعینو نو ټول د بدعاتو نه متنفره خو نن د بدعاتو نه نفرت نشته ما د شیخ القرآن رحمه الله یو شاګرد لیدلو د ممن تمان خیلو کې برا تمان خیلو کې ممندو کې نه تمان خیلو کې قلاو مولوی سے باندې مشهور د قلاو علاقې و زه تلم هغه ټیم موږ طالبۍ کې و نو څه بدعتیان رالل هغه چې بدعتیانو سره لاس ملاو نو هغه د لاس نه صادر چاپېر کړه داسې د لاس نه صادر چاپېر کړه او بیا یې وله لاس ورکړه او بیا چې هغوی لاړل نو هغه لاس یې ووینځوم او زه چې کله د بدعتي سره لاس میلاو کم نو ماله د لاس نه د لویو بولو بوی راځي ګندګي بوی راځي او دا حقیقت دی دا د لویو بولو نه هم ګنده دي خو ماشاءالله هغه پنجپیریانو او هغوی په قرآن عمل کړو هغوی د بدعتي سره دشمني وه اوس خو ماشاءالله کس وګورئ مړی یاره ګنده خو بس الله اکبر غولو پسې ولاړې مونځ کوي پوه شوې ګن پسې ولاړې مونځ کوي ګن دغه شاپور شیخ رحمه الله الله دې قبر منور کړي هغه ما زه ډېر پاتې شوی ملته وی ما نه کله کله خلک تپوس وکړي چې بدعتي پسې مونځ کېږي وی زه ورته وایم چې د سکرو بوجۍ په محراب کې ودرې نو دې پسې نیت تړلی کېږي نه تړلی کېږي بدعتي خو د سکرو بوجۍ ده قرآن کریم وایي چې بدعتي د سکرو بوجۍ ده د یتیمانو مال خوري او چې څوک د یتیمانو مال خوري نو دا خېټې ته سکروټې اچوي نو دا خو د سکرو بوجۍ ده د سکرو بوجۍ پسې هغې پسې مونځ نه کېږي خو هغه لاړل د پنجپیریانو نن مولیان هم بدعتي پسې ولاړ دی او نیت یې تړلی دی مولیان ولاړ دي بدعتي پسې یاره څه وکړو او څه وکړې خپل جومات ته ځه او که نه ځې والله کور کې کو بدعتي پسې مونځ نه کېږي بدعتي پسې مونځ نه کېږي دا ګندونه دي اعتقادي بدعت چې په دې کې څومره رالل اوس خو دا هغه د مړو نه امدادونه او هغه خبرې خو پرېږده اوس خو دا وایي یهودیت بر حق دی عیسایت بر حق دی او یهودیت او عیسایت سره یو کېدل غواړي او د هغې دپاره نظام خلافت او جمهوریت وایي یو شی دی اوس خو دا کوپر شروع که لکه چې یو سړی وایي ځمکه او اسمان یو شی دی ښځه سړی یو شی دی اله ماشاءالله اوس خو دا کفریات راووتل هغې خو ترقي وکړه د اسکات نه خو هغوی لاړل خو اوس وایي یهودي او نصراني دا وایي موږ سره یو کېدل غواړي او موږ به دی سره یو کېږو اوس خو هغوی دا وایي او کرسمس ډے به وایي موږ مناوو چې خدای ته کنزل کېږي خدای ته به کنزل کوو مناویږي به او هغه بدعتي د دې ځای نه چې ځان ته چې کوم د دین ستنې وایي هغه روان دي نو په ایران کې خمیني ته امام وایي او د خمیني صفتونه کوي او هغه ځای کې د هغوی په تقریب بین المذاهب کې چې هغوی دا وایي چې دا عیسایت او یهودیت او دا شیعګان او قادیانان دا ټول چې کوم دی نو وایي موږ یو او مسلمانان سره به یو کېږو موږ ټول یو نو ما سره هغه ټول یو کول غواړي او هغه کفر یې راړه هغوی اوس دې ته لاس واچو او زموږ د زړه سرونه شو ایمان جدا شی دی دا ګوره یاد ساتئ اوس که چېرې دې ځای کې زه بار روان یم که نه او دغه ځای د موټرسایکل لا ماله چا صرف چې کوم دی نو یو ټیر پنچر که که نه دی موټرسایکل لا نو زه ورسره څه کوم جنګ به کوم که به نه کوم او که چېرته یو کیلو چینی رانه پټه کړه جنګ به کوم که نه که پولې راله داسې لږه غونتې وګروله جنګ به کوو که نه
او جیار سو باندې جنگ کو او که نور جنگ نه کو نو مړه سپک وته ګورو خو که چرته یو دین د محمد رسول الله غیر ال راغسته دی او طریقه راله بدلی هر څه راله بدلی مړه بس هر سړی به خپل قبر کې سملی دا ما کې د دین محبت نشته څه که کوم د دین محبت نشته د پیغمبر د طریقې قدر نشته ورنه زوام زه دا عجز فقیر وام که دا دنیا د دې دا زمکه او آسمان یو طرف ته کې او بل طرف ته د پیغمبر یو طریقه کې والله العظیم چې د پیغمبر طریقه ته نه قیمتي ده او د زمکه او اسمان هیڅ شی نه دی هیڅ شی نه دی خو نن هغه پنجپیري پلاستیکي پنجپیرې هغه هم ولاړ دی نو بدعتي پسې نیت تړلی دی او بدعتي پسې ولاړ دی والله که بدعتي پسې موس کېږي نه کېږي ورپسې او تا عوام هم ولاړ دي مولیان هم ولاړ دي او ښه مزېدار ورپسې ولاړ دي او بس خیر دی ګزاره ده کوو به او هغه ځای کې هر بدعت کوي اوس خو اعتقادي بدعت لالا شروع شو یاد ساتئ د خپل ایمان قدر وکئ الله موږ له ایمان را کړی دی او د هغه قرآن کریم وایي بدعتي به استاذ کیب نه ولا تستفت فیهم منهم احدا د ظالم نه به تپوس نه کوې بدعتي به نه استاذ کې چې تا هغه ته ډونګه ماته کړې ده زه به بدعتي نه خیر دی څه وکړم او خپل بچی به هم بدعتي ته نه کښېنې خپل بچی به هم بدعتي ته نه کښېنې د دینو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم وإذ استسقى موسی بل نعمت بل نعمت ذکر کوي په هغې باندې ناشنا نعمت وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا وګوره ته میدان توی کې ګرځېدې اوبه درله نه وې ما درله چینونه اوبه جاري کړې ما درله اوبه جاري کړې نن خو زما نظام خلافت ومنه وَإِذِ اسْتَسْقَى کله چې اوبه وغوښتې موسی علیه السلام دپاره د خپل قوم وایي منګه وها پام سا خپله باندې ګټې لره یو ګټه وه هغه ته یې ښودلې وه دا معجزه وه سر سید دنیا کې غټ خر تیر شوی دی د هغه نه غټ خر دنیا کې نو هغه ته خلک سر سید وایي زه ورته خر سید وایم غټ خر دنیا کې تیر شوی هغه وایي دا معجزه نه وه دا کوئی ګټو کې وایي د ضرب نه مراد ګرځېدل دي سفرې کو په همسایې لګوله نو بس یو ګټه ومونته او هغې نه چینې روانې وې دا تاویل ځکه کوي چې منکر د معجزاتو دی او دا صرف هغه نه کوي غامدي کافر هم دا کوي هغه هم دا وایي په دې ځای باندې غامدیت او پرویزیت دا یو شی دی غامدیت څه نوی شی نه دی خلک ورته محقق وایي خاص کر د سکول ماسټران او د کالج ټیچران دا د هغوی نه چې کوم دن ډېر متاثروي او ولې متاثروي عقلیاتو پسې رواني د الله دین هغې په حقیقي معنو کې نه پېژندلی فقلنا وی منګه اضرب وها په امسا خپله باندې دا ګټه پس وی وهله نو روانې شوې د هغې نه فن پجرت عرب کې به راشي پنبجست لګې لګې روانې شوې دلته وایي فن پجرت ډېرې روانې شوې اول لګې وې نو بیا ډېرې شوې او په تیزۍ روانې شوې د هغې نه اثنتا عشر عینا 12 چینې 12 چینې ولې 12 قبیلې وې نو د هر یو دپاره جدا جدا د هر یو دپاره جدا جدا چینه ولې اختلاف و په هغې کې قد علما معلوم کړو هر یو ډلې مشربهم ګودر خپل زاید اوبو خپل ویلو منګه خورئ تاسو دامن او سلوا او څکئ تاسو د دغه اوبو نه من رزق الله چې روزي د الله ده خورئ او څکئ تاسو د روزۍ د الله نه او مه ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدینه فساد کوونکي ګوره ځمکه کې فساد ونه کوئ او ځمکه کې فساد مه کوئ ګرځئ خو فساد لا مګرځئ دا معنی شوه ولا تاسو مګرځئ تاسو په ځمکه کې مفسدینا فساد کوونکي دا ولې ورته وی فساد هغه کو مخکې تذکره وشوه فساد کو کله د قول بدلو فساد کو کله فعل بدلو عمده هغه دی
نو مخ کی بدعتی تا مبدل ہوئے ظالم ہوئے نو بیا فاسق ہوئے نو سوتا فسادی ہوئے ہر بدعتی فسادی دے او غٹ فساد آغا دے چه طریقہ دا دین دا محمد رسول اللہ اگر وانی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى ہر کلا چویلیو تاسو ہے موسیٰ لن نصبرا بل عذاب پر آگئے ولی پر آگئے نعمتنا مونو بل عذاب ولی راگئے نا شکری اکلا نو نظام خلافت اللہ ورکڑو نو آگئی کی تبدیلی روستے نو نظام خلافت اللہ ورکڑو او اللہ چور لکم روزی را لے گلا دا من او دا سلوانو آگئے نا شکری اکلا وَإِذْ قُلْتُمْ ہر کلا چویلیو تاسو ہرگز منگا صبر نکو پا یو قسم طعام باندے پا یو قسم خوراک باندے نو یو خونو دو خو قسم یو ہو چه روزانہ بام دا غرات من او سلوا دا مانا مراد فدعو لنا دعاو کا منگ دا پارا دا خپل پروردگارنا چراو باسی منگ لرا دا آغنا چه را ٹھوکوی اسمکا یعنی سبزیانے داغیں وقصائها تر یو بادرنگ دا دیزمکے وفومها اوگا دا دے وعدسها او دال دا دے وبسولها او پیاز ماشاءاللہ من او سلوا باندوی نیو خوشالا منگلا چه دے نو تر یو بادرنگ او کریلے او بینڈی او اوگا او دال او پیاز دارا لپکار دی دا شکری وکن لن نصبر علی طعام بس ډیر علی پوخ دا انسانی نه شکر اکثر دا د انسان طبیعت ته هغه یم دغه شان او بیا غوښتي سیدونه دي ماشاءالله قال اتستبدلون الذي ورتا پیغمبر آیا تاسو غواړی هغه څه چې هغه ډیر بیکار دی په بدله د هغه څه کې هو خیرون چې ډیر غوره دی من او سلوا بیر تکاوٹا او بیسد مشقت در لدر کول کیگی او خام دیر دی نو آغا دیر غورا آغا پریگ دا یو دا غیب بدلا که دیر بیکار غواری اتستبدلون پا مانا دا غختو کا وی چه خام خوا غواری نو زی لار شئی کش شئی او خارتا لار شئی او خارتا پس یقیناً ستاسو را پارا آغا سبوی چه تاسو چه کم ننو غواری نو رال دا خو ملاو شو خو اول شو پدای باندې ذلت ظاهرا والمسکنا او غربت باطنی سمانا ظاهریم ذلت شو چې دغه سه پټو کې لګیاو الته خمزیدار ناستو من سلوای خړل عدالت چې دا زمیداری تر غاړه شوندا آسان کار دی دا ظاهری ذلت هم پراغه نو دنه باطنی غربت هم پراغه پاقیده خوار شو پښتانه وای کنه خوار شو پاقیده باندې سمانا ارزا کې بس چې وسلی دل چې دا زماوه د بل نه وي نو اختشو په یو لوی قهر او غضب د الله دا ولی دا لوی قهر او غضب ولی راغې دا مغضوب علیهم ولی شو دا زکا ودی چې انکار کو د الله د آیاتونو نه او وجل انبیا بغیر د جرم نه او دا په سبب د دې چې نه پرمانی کولا په حقوق د الله کې وکانو یعتدون او تجاوز کو په حقوق د بندگانو کې ماشاءالله آیات مبارکنا یو سور مسئلے معلومیگی اولا مسئلہ دا آیات مبارکنا دا چنا شکری دا کار دا نا شکرو دا بنی اسرائیلو لن نصبرا دویم مسئلہ دا معلومیگی جوندی پیغمبر او جوندی ولی طویل شی چی منگل دعاو کا چا جوندے دے امڑی تبا نو درے گی چی مال دعاو غاڑا فدعو لنا بلا مسئلہ دا معلوم شوا چې د نعمت نا شکر سوکو کې د نعمت نا شکر سوکو کې او غره پری دی نو هغه باندې ظاهرا نم ذلت راځي باطنا نم ذلت راځي او هغه تعالی غصه او دا مغضوب علیهم وی او چې کله نا شکر شروع شوا د رب کریم نو بیا کوپر به آیات الله راځي کانوا یکفرون بآیات الله او چې کله نا شکر شروع شوا نو بیا چې د انبیاء دشمنی شروع کیږي یقتلون الانبیاء کله چې نا شکر شروع شوا نو بیا د حقوق د الله او حقوق د مخلوق دواړه پامال کیږي ان الذين دي زینب ان شاء الله بیا